یو اهم مسله ده هغه دا بعضې ټایم کې امام نه سهو وشي غلطي وشي نو مونږ دا وایو چې دا د مقتدي اودس صحیح نه و ځکه امام په منځ کې غلط شو دا یاد وساتئ دا مسله غلطه ده سنن ابن ماجه کې 983 نمبر روایت دی همدغه رنګه په بخاری شریف کې بخاری شریف روایات صحیح روایات دي پاغه کې 594 نمبر حدیث ته مبارک پاغه کې نبی علیہ السلام فرمای مفهوم مبارک ادا سره وکړه چې د امام نه غلطي وشي نو دا ګناه د ترغاړي ده او دویمه دا چې کچره دا صحیح موضوع کی نو دا ثواب هم د ترغاړي ده یعنی دا تعالی پورا ثواب ورکړي همدغه مسله بیا آپ کا مسائل ان کا حل هغه دا پاغي باندې بیا باس کړي په دې حدیث مبارک هغه فرمایي وې دې نه دا ثابت شوا چې کله د یو کس نه غلطي وشي په منځ کې نو دا د مقتدی ګناه نه ده انسان په باید چې په خپل ګناه ومني چې مانه صحو وشوا دویمه مسله ده نبی علیہ السلام یو ځل جمع ورکړه او په جمع کې 3 رکعاته وکړه د مازیګر یو صحابي و تعرض کوي چې د الله پیغمبره رواج ډیر غټ دی خو مختصر دی ته ذوالیدین دغه صحابي نوم دی و تعرض کوي د الله پیغمبره تاسو نه دغه مونږ دا کم شو او کستا سنوي شو تاسو 3 رکعاته وک نبی علیہ السلام ته فرمایي مان ندیر شوی صحابه و تعرض کړی د الله پیغمبره او تاسو نه یو رکعت پاتې شو تاسو 3 رکعاته مونږ دوباره یو رکعت بیا وکړه نو کچره ته وې چیرې دا د مقتدی غلطي نو بیا نعوذ بالله من ذلک آیا د صحابهونه هغه کې او د سونه چا پوره نه کوي دا خو ته بیا یو تهمت لګې په صحابه پورې دویمه دادا دلته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کومه صحوه شوې ده دا الله رب العزت وکړه د دې د پاره چې چیرې کده د امت او کمزور دي مون کمزور یو د امت نه کچري غلطي وشي په مونږ کې واجبات پاتې شي نو د سجده سهو وکي الله رب العزت به د مونږ کامل کی او دغه عمل الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صادر چې غنه یو رکعت پاتې شو نو دا یاد وساتو کومه غلطي چې وشي د امام نه په مقتدی مو ورچوي دغه روایت مې دله پیش کو د بخاری شریف او د سنن ابن ماجه شریف روایات دي نو غلطي په کار داده چې امام په خپل غلطي ومني دي کې د مقتدی غلطي نشته